بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. د سیرت نبوي صحیحنا د لوی الله په مدد سره پنځم لمبر درس دی. السلام ورحمت الله. کوم سیرت چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانیږي، ځکه د الله د نبی سره مینه او محبت کول دا لازم او فرض دی مؤمن باندې، او د هغه د مینې او د محبت په وجه باندې الله مؤمن سره مینه او محبت کوي. مؤمن ته د هغې په وجه الله جنتونه او نعمتونه ورکوي، او د هغه سره مینه او محبت اله ډېرېږي او زیاتېږي کله چې د هغه سیرت او شان او مرتبه وپېژنو. د الله نبی معرفت او پیژندل ډېر ضرور دي. دا به ډېره د افسوس خبره وي چې زه 80 او 80 کلو مسلمان یم او ما ته د الله د نبی متعلق معلومات نه، معرفت او پیژندګري معنی حاصله کړي. او دی وجنا سیرت د الله د نبی بیانیږي، او پنځم لمبر درس دی د الله په مدد. او دې درس کې به انشاءالله څو خبرې کول غواړو د الله په مدد. یو بشارات الانبیاء بمحمد صلی الله علیه وسلم، یو خبره به دا بیانیږي چې مخکینو انبیاء او پیغمبرانو هم زمونږ د نبی په نبوت باندې خپلو قومونو ته زیری ورکړي. او دویمه خبره به بیانو ارهاصات نبوته، د نبی علیه السلام د پیغمبرۍ علامې او نښې. او دریمه خبره به بیانو انشاءالله الدعوة السریه، د نبی علیه السلام پټ دعوت په مکه کې کله چې نبی جوړ شو نو ښکاره دعوت یې نشو کولی د خلکو او د مشرکانو د هیرې د وجې نه، نو دعوت په پټه باندې و. دې خبرې تفصیل به کوو انشاءالله. او څلورمه خبره به بیانو اسلام الجن، د جناتو او د پیرانو اسلام راوړل، چې پیرانو هم اسلام راوړی و، ایمان یې راوړی و. دا واقعه به انشاءالله د لوی الله په مدد کې د لوی الله په مدد سره نن درس کې بیانو انشاءالله. اولنی خبره بشارات الانبیاء، د پیغمبرانو زیری ورکول زمونږ د نبی په پیغمبرۍ باندې. عیسی علیه السلام زیری ورکړی خپل قوم ته، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. عیسی علیه السلام زیری ورکړی خپل قوم ته. وعلیکم السلام. چې یو نبی ما نه وروسته را روان دی او د هغه نوم احمد دی. احمد ځکه د نبی علیه السلام نوم احمد همو او محمد همو صلی الله علیه و آله وسلم. دارنګه په تورات او انجیل کې هم داسې راغلی و. د نبی علیه السلام نوم راغلی او تورات کې انجیل کې صراحتاً چې آخري نبی برازي او د هغه نوم به محمد صلی الله علیه وسلم. حکم توراتونه ډیر زیات دي، ځکه یهودو ډیر زیات تقسیم کړو. او انجیلونه چې دي انجیل هم ډیر زیات تقسیم کړو. خو یو ته تورات سامره وی او بل ته انجیل
برنابا وی تورات سامرا او انجیل برنابا کې د نبی اسلام بشارت خکار راغلو یهودو ته الله را لګلو چې آخري نبی برازي او دای نوم دی او د انجیل برنابا چې د نصاراو کتاب دی هغې کې خکار راغلو چې آخري نبی برازي او نوم محمد صلی الله علیه وسلم دی خو دا وروسته پنځمه پیړۍ نه ده پنځمه پیړۍ کې یهود و نصارا راپاڅېدو دغه تورات او دغه انجیل یې ورک کړو کوم چې د نبی اسلام نوم راغلی و هغه یې د چاپخانونه او د لیبریریو او د مکتبونه ورک کړو یعنی خلکو ته دا وښیي چې زمونږ کتاب تورات او انجیل کې د دې آخري نبی نوم نشته نو ځکه موږ ورباندې ایمان نه راوړو الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الله وی کتاب والا د آخري نبی داسې پیژني چې رښتینی نبی دی لکه څنګه چې خپل اولاد او بچی پیژني داسې آخري نبی پیژني تورات والا او دی وجنا په انجیل لوقا ورته بل انجیل لوقا هغې کې هم دا راغلی و چې آخري نبی برازي او نوم محمد صلی الله علیه وسلم دی او دارنګه په انجیل یوحنا کې هم راغلی یوحنا او چې آخري نبی برازي او نوم محمد صلی الله علیه وسلم دی خو دې ظالمانو دا هر څه ورک کړو دا انجیلونه او توراتونه چې د آخري نبی نوم پکې راغلی و دا یې ټول د ساحې نه ورک کړه او لرې کړه دې لپاره چې یهود و نصارا خپل اولاد او بچو او نمسو او وروسته نسل ته د آخري نبی او د مسلمانانو د دشمنۍ درس ورکړي او چې دا سلسله د دوی په نسب او اولاد او خاندان کې داسې جاری او په وینو کې داسې ګرځي را ګرځي دیو جنا امام ابن تیمیه رحمه الله فرمایی دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو نبوت او د پیغمبري بشارت قرآن کې مونږ سره ده کوم چې مخکې آیت ما ولستلو دا ښکاره ده او دویمو هغه اهل کتابیانو چې کوم ایمان راوړو هغوی ښکاره دا خبره کوله لکه عبدالله بن سلام او بل چا چې پکې ایمان راوړو هغوی واضح او ښکاره دا خبره کوله چې بالکل آخري نبی زمونږ په تورات او انجیل کې شته د هغه تذکره او یاداشت د هغوی تصدیق د دې خبرې او دارنګه د قرآن کریم شهادت او گواهی په دې خبره باندې الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الله وی چې دا نبی د نوم او صفات په تورات او انجیل کې دا لیکل شوي وو او یهود و نصارا دا صفات او نوم د آخري نبی دا مند کړو یجدونه مکتوبا عندهم في التوراة والانجیل او ځکه دا ټول دینونو مالک څوک دی ټول دینونه چا را لېږلي الله دې هر یو مخکینی دین تا درستنی دین سره داسې ربط او تعلق ورکړی دی او دا مخکینی دین درستنی دین تصدیق کوونکی ګرځولی مخکینی نبی درستنی نبی تصدیق کوونکی ګرځولی دی او دیو جنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ او دو چکل اسلام راوړو د په شام کې یو نصرانی مولاو راهب او شام کې د هغه سره مخ شو او به چې کله دغه نصرانی مولا وفات کېدو نو سلمان فارسی ته ویلي وزې تا ته یو وصیتنامه کومه ما سره متوجه شي ښه د نیمه ګنټه درس دی داسې به تېر شي لکه سترګې پټ کړي
انشاءالله خالق متوجه شو شی یاد کو مونږ او تاسو بس. که د چا ضرورت به د زیخ مشکل خو نشته او که کینی به چې متوجه خدا دغه وجه دا چې ډېر ښځې راښځې بل ته اشارې کوي نو بل هم په درس نه وباسي. نو سلمان فارسي رضی الله عنه چې دی د لا اسلام نو راوړی خو یو نصراني ملا ورته وایي زه وفات کېږم تا ته یو وصیت کوم ګوره دا وصیتنامه زما واوره. هغه ویلي والله ما اعلمه بقيه احد على مثل ما كنا عليه آمركم ان تأتيه ولكنه قد اضللك زمان نبي يبعث من الحرم مهاجره بين حرتين الى ارض سبخة ذات نخل. ورته وخت ډیر زیات رانږدې دی موږ چې کوم دین باندې روان یو دا به منسوخیږي ختمیږي به او اوس بل آخري نبی را روان دی او وخت ډیر زیات نږدې دی وی او زه تا ته دا وصیت کوم چې کله م راغلو ګوره ورشه ایمان پرې راوړه. دا حق پرسته ملا وګوره ښه ځکه وفات کېدو د ده وخت کې نبي اسلام لا نه و راغلی او د ده نښه دا ده چې د حرم نه حرم مکي چې دی یعنې د مکې نه به دا نبي جوړېږي او هجرت به داسې ځمکې ته کوي چې هلته خرما او کجورې ډېرې زیاتې دي چې هغه کومه ځمکه ده هغه مدینه ده. وی دا لویه نښه ده او د ده څه نښې علامې دي و درته ښیم یوه نښه دا ده چې اوږو منځ کې مهر دی سقم دی تور مهر دی داسې د دې آخري نبي یوه نښه دا ده. او دویمه نښه دا ده چې صدقه نه خوري او هدیه قبلوي چې څوک هم صدقه ورکوي هغه نه خوري اما چې هدیه ورکړي ډالۍ تحفه هغه قبلوي. او ورته وایي که ته کولی شي نو دې علاقې ته ځان ورسوه ولاړ شه ایمان پرې راوړه. سلمان فارسي وایي زه مدینې ته راغلم وعلیکم السلام ورحمت الله وی مدینې ته راغلم د نبي اسلام سره مخ شوم او هغه نښې چې کومې هغه نصراني ما ته ویلې ټولې په دې نبي کې موجودې وي ولو منځ کې هماغسې نښه وه او خاتم او مهرو او هدیه یې اخسته او صدقه یې نه خوړله او څه هدیه مې ورکړه دا یې واخسته او صدقه مې ورکوله فلم یأکل منه الرسول هغه یې ونه خوړله وی نو په دې وخت کې ما اسلام راوړو او دا نبی باندې مې د ده نبوت او د پیغمبرۍ تصدیق مې وکړو. سلمان فارسي ډېر زیات اوږد عمر و ډېر زیات او دا په دې ځمکه کې ګرځېدو چې چېرته به حق چې ما ته لاس ته راشي او چې نورو باطلو دینونو والاو سره مخ شوی و خو لیکن الله ورته نصرانی ملا ملاو کړو او هغه ورته حق خبره وکړه او الله یې زړه کې واچلو راغلو ایمان یې راوړو. دلیل شو په دې چې کله هم ته حق لټې حق غواړې الله به یې درته رسوي خو چې تا کې طلب د حقي چې الله ما ته توفیق د حق راکړي یا الله کوم مونځ چې ته قبلې او کوم مونځ چې ستا نبي کړی دی هغه مونځ ما ته وښیه چې زه یې وکړم او ستا نبي چې څنګه زندگی کړې ده ژوند دې تېر کړی هغه توفیق ما ته راکړي الله. کله هم چې حق ته طلب کې الله نه یې غواړي الله یې خامخا درکوي خو چې طلب نه کې څه د لانده خوړ خیرات نه دی چې لاس مینځه او راځه خورئ لاس مه مینځه او راځه خورئ نه حق به طلب کې طلب. دارنګه بله نښه د مدینې یهود چې د مدینې یهودو او هغوی خپل منځ کې دا ویلي وی آخري نبي راتلل نږدې شوي دي او دوی دا خبره کوم ځای نه زده کړې وه دا د تورات نه زده کړې وه او آخري نبي را روان دی او موږ به د ده سره ملګري کېږو او د دې ملګرتیا په وجه به موږ ټول عرب ټکو را ټکو او موږ به ورته باندې ایمان راوړو. او قرآن وی کنه وکانو من قبل یستفتحون على الذین کفروا
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. الله وی دی یهودو کتابیانو خو مخکې دا سینې ډبولې چې دا راشي مونږ به په ایمان راوړو به د ملګرتیا به کوو او نور کافر او مشرکان او عرب به وهو مونږه، خو چې دوی آخري نبي کله راغلو کفرو به دوی کفر وکړو په ور باندې. فلعنة الله على الكافرین، الله وی زما لعنتونه دې په کافرو راوورېږي. ولې کفر وکړو؟ وجه څه وه؟ بغیم بینهم، حسد پکې راغلو. او د عربو نه څنګه راغلو، د عربو نه څنګه دا نبي راغلو؟ په کار دی چې زمونږ نسل او قوم نه راغلی وی نو هله به مونږ منلو. ښه دا عناد او حسد ډېر بد شی دی. خو د حق په شان د مر سترګې په شان ته به حق درته معلوم شي، خو کله چې عناد او حسد راواخستې بس بیا به خفه ږدې حق باندې، داسې به خفه ور باندې ږدې او الله توفیق هر چاته نه ورکوي. ګوره د حق. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. نو دا اوله خبره په درس کې چې مخکینی انبیاو او حق پرستو علماو زمونږ د نبی د نبوت او پیغمبرۍ هغې خبرداری څنګه کړی ورکړی. دویمه خبره په درس کې دا ده ارهاصات نبوته، زمونږ د نبی علیه السلام د پیغمبرۍ علامې. مخکې د دې نه چې نبي شي یو څه علامې پکې موجودې وي. یوه علامه څه وه؟ هغه دا ده چې نبي علیه السلام فرمایل انی لاعرف شجرا. الله نبی فرمایل زه په مکه کې یو ونه پیژنم، یو حجر، تسلیم الحجر علیه، یو کانې ما ته معلوم دی په مکه کې چې زه مخکې د دې نه چې زه پیغمبر شم هغې به په ما باندې سلام کولو، دې کانې ما ته سلام اچولو. نبی علیه السلام فرمایي او لا پیغمبر شوی نه وګوره. او دا خبره داسې منګړه ته خبر نه ده، دا مسلم کې صحیح روایت دی. او تسلیم الحجر والشجر علیه، یو ونه معلومه د نبی اسلام وی ما ته په مکه کې چې مخکې د دې نه چې زه پیغمبر شم هغې به ما باندې سلام اچولو. دا د نبی اسلام د پیغمبرۍ څه وه؟ معجزه وه. دارنګه دویمه نښه دا وه چې مخکې لا پیغمبر شوی نه و غار حرا ته به تلو، هلته به عبادت کوو د یو الله. او غار حرا او د مکې او په مکه کې جبل النور کې یو غر دی، جبل النور ورته وی، او هلته یو غر دی او نبی اسلام به هغه غر ته تلو او غار حرا ورته وی، هلته به کېناستو مخکې دی نه چې پیغمبر شي، هلته به د الله بندګي کوله په عقیده او دین د ابراهیم علیه السلام باندې، دین ابراهیمی باندې نبی صلوات والسلام د الله بندګي کوله هلته. او علما دې کې حکمت بیانوي چې دا غار حرا ته تلو دا ولې او نورو غارونو نورو ځایونو ته ولې نه تلو؟ یو حکمت پکې دا دی چې غار حرا کې چې ناست دی نو کعبه درته ډایرکټ ښکاري، کعبې باندې د سترګې لګېږي بالکل. نو دې وجې نه نبي اسلام هلته تلو، عبادت به یې کولو او کعبه ورته ښکاره کېده. او دویم دا الخلوتو ځانتوالی نبی اسلام کولو، دا خلوت ځانتوالی لوی نعمت دی د الله. ګورئ چې ځان ته ناست په کور کې کمره کې او هېڅوک هم نه او د الله سره تعلق صحیح کړی، تنهایی چې ورته وی ځانتوالی، او دا تعلق نه چې ځان ته ناست دی او فساد بوک دی کلاو کړی چې څه کوې پکې کوه، نه الله نه پټېږي، نه دا ځانتوالی او تنهایی لوی غنیمت دی چې الله سره تعلق په دې کې جوړ کې او دعاګانې الله ته پکې وکړي، زارۍ الله ته وکړي او سجدي الله ته پکې ولګي. دا ولې لوی نعمت دی؟ ځکه دا د ریاکارۍ نه خالي دی، هېڅ چاته نه ښکاري سوا د چا نه؟ سوا د الله نه. ځینې خلک ځانتوالي وایي راځه خوبونو ته زور ورکوي، ګپ شپ ته پلان ته پلان ته. زندګي ډېره زیاته مختصره ده. ګورئ داسې مه وایه چې زه ځوان یم ډېر عمر مخکې پاتې دی، داسې مه وایه.
او راتلل یې په لمبر دي او تلل بې لمبره دي. څه معنا؟ دا ضرور نه ده چې ته به شپېتو او اتیاو ته رسېږي بیا به مړ کېږي. کیدای شي د 15 کلنۍ کې ته مړ شي لاړ شي، 14 کې لاړ شي، 20 کې لاړ شي. چا درته ویلي چې ستا عمر به شپېتو اتیا ته رسېږي؟ څوک ګرنټي درکوي؟ نه، ژوند نه ګټه واله ګټه. خوشحاله به آخرت کې، والله قسم په الله قبر کې به خوشحاله یې. زما د عرش کریم په رب باندې قسمي چې قبر کې به ډېر خوشحاله یې. ډېر دا به وی چې الله تا ته شکرونه دی الله چې توفیق دې ستا د بندګۍ او د تقوا دې راکړی. والله تا ته ډېر شکرونه دی الله، د فسادونو نه دې بچ کړی وم الله، ډېر شکرونه یې درته. داسې مه وایه چې زما له مخکې عمر ډېر زیات پاتې دی. نه 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 نه، داسې وایه چې دا یوه ورځ مې د سپا ته زما پته نه لګي. وما تدري نفس ماذا تکسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان الله علیم خبیر. چوکې یادګار ته به روانې د سودا پسې او رسېدونه مخکې به د لاره کې سا ورکړي. ګټ ژوند نه فایده واله فایده. او هغه انسانان چې په ادیرو کې پراته دي، که دا ټول راژوندي کي الله او ورته وایي چې ستاسو څه ارمان دی ما نه یې وغواړئ پوره کومئ، ټول به اتفاقي شکل سره دا ووایي چې الله ستا د بندګۍ او د تقوا لږ زندګي راکه، چانس راکه چې ویې کو الله عبادت او بندګي. دی وجې نه الله نبی ګوره نبی لا نو جوړ شوی او بندګۍ ته ټیم ورکولو، لا پیغمبر نو جوړ شوی. ګوره الله بندګۍ سره دومره مینه وګوره. او نوجوان ځوانۍ کې و. دی وجې نه د الله بندګي م کوله، تنهایي م وه او بیت الله هم د دې ځینه ورته ښکاره کېدو. دی وجې نه په اندې غار حرا کې ناستو نبي علیه السلام او د دوشنبې پیر ورځ وه او رمضان میاشت وه. مشهوره دا ده چې جبریل راغلو او آیتونه یې راوړو. اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. نبی اسلام ته وی قل ولا اقرأ او ما انا بقارئ، زه خو چې قاري نه یم چې ویل ولم. ورته قل ولا وی ما انا بقارئ، زه قاري نه یم، قاري لستونکي ته وی کنه. او بیا ورته قل ولا فاخذه فغطه، جبریل نبی علیہ السلام راونیولو، ځان ته را جوخ کړو، را نږدې کړو داسې دې لپاره چې منځ کې کومه فاصله د هیري او د دهشت او د رعب ده او د غبراهټ هغه ختمه شي. او کله چې هغه ختمه شوه فاصله، دې وجې نه ښه استاذ دا دی چې د شاګرد سره منځ کې فاصله د غبراهټ نه پرېږدي، د ایرې نه پرېږدي. ښه استاذ دا دی چې د شاګرد په زړه کې ځای پیدا کړي. ښه قابل او کامیاب استاذ دا دی. دې وجې نه جبریل امین نبي علیه السلام راونیولو، نبي علیه السلام به چې پرېښودو به آیتونه ولوستل. اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق. او نبی اسلام کور ته راغلو، ترجف بوادره، د نبی اسلام دیزي کې دا کومه غوښه چې ده د بوادر وي، دا د ډېرې ایرې او د رعب د وجې نه داسې رپېده. او ویلې ما پټ کئ خدیجې بیبي ته راغلو او پټې کړو. او بیا چې کله هغه غبراهټ ختم شو نو خدیجې بیبي ته نه پوښتنه کوي، بلکې نبی اسلام ورته قد خشیت علی نفسی، خدیجې په ځان وویرېدم چې چېرته جادو را باندې چا نه یې کړی، په ځان وویرېدم چې څوک مې قتل نه کړي، په ځان وویرېدم چې دغه امانت چې الله ورسره راکړو چې دا به مخکې نشم رسولی. د خشیت علی نفسی 14 معناګانې محدثینو کړي دي.
او خدیجه بیبي ورته وی کلا کلا داسې نه ده هېڅکله الله تا نه رسوا کوي ستا مدد الله نه پرېږدي ابشر زیره حاصل کا فوالله لا يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلا وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. دا حدیث مخکې من بیان کړی او بیا ورقه بن نوفل ته نبی اسلام بوتلو دا خبره مخکې بیانه کړې وه مونږ مخکې درسونو کې چې ورقه بن نوفل عالمو د خدیجې بیبي خپلوانو او تریو یا د پلار تره زویو او الله نبی ته یې هلته تسلي ورکړه او ورته دا هغه دین دی چې کوم موسی علیه السلام ته راغلی و خو ارمان چې زه ژوندی وی چې ما ستا مدد کړی وی او زما بدن کې طاقت او زور وی. دریمه خبره په ننني درس کې د الله په مدد هغه دا د مرحله الدعوة السریه چې نبی اسلام دعوت کولو خو ډاري کې داسې ښکاره دعوت نه دی کړی ځکه ټوله دنیا په یوه عقیده ده په یوه خبره ده او د محمد رسول الله جدا خبره ده صلی الله علیه و آله وسلم او ډېر زیات ګران کار دی د ځمکې په سر د ټولو نه ګران کار چې دی د جهاد نم ډېر ګران کار دعوت دی او خو کوم دعوت د حق دعوت قرآن او سنت صفا دین بیانول صفا دین بیانول داسې دی لکه سکروټې چې په لاس کې رالی ګوره دوستان به دې ډېر زیات کمی او پروپیګنډې او د دشمنانو خبرې به ډېرې زیاتې درپسې مخالفین دې وجې نبي صلات وسلام به دعوت کولو په مکه کې په پټه باندې او خو د دې نه مخکې کور ته چې راغلو اوله مسلمانه څوک شوه خدیجه بیبي هغې ورباندې اسلام راوړو خدیجې بیبي نبی علیه الصلاة والسلام باندې اسلام راوړو او 3 کاله مسلسل یا 4 کاله په مکه کې پټ دعوت روانو او نبی علیه الصلاة والسلام پټ دعوت کولو او خدیجې بیبي چې ایمان راوړو هغې نه وروسته به علی رضی الله عنه ایمان راوړو دا الکو د خدیجې بیبي نه وروسته د ایمان راوړو او بیا ورپسې په سړو کې ابوبکر رضی الله عنه ایمان راوړو او دې باندې دلیل دا دی چې نبی علیہ السلام وفرمایل صحابو ته ان الله بعثني الیکم فقد کذبت فقلتم كذبت وقال ابو بکر صدقه وواصاني بنفسه وماله انه اول الناس اسلاما. بخاری روایت دی نبی اسلام وویل صحابو ته هغې وخت کې لا چې مخکې د دې نه چې صحابو ایمان راوړي او وروسته ایمان راوړی وی ابوبکر داسې سړی دی چې ما تاسو ته ویلي چې زما خبره ومنئ تاسو زه دروغجن ګڼم او ابوبکر ویلي چې ته رښتې وې تاسو زه خفه کولم او ابوبکر تسلي راکوله تاسو زه غمجن کولم ابوبکر زما تسلي راکوله ماته او اول الناس اسلاما اولنې سړی په نارینهو کې په سړو کې چې ایمان راوړی اسلام راوړی هغه ابوبکر رضی الله عنه دی اولنې مسلمان هم دی په سړو کې اولنې خلیفه هم دی د نبی اسلام پسې اولنې کس دی چې د نبی اسلام په مسله باندې چیه کړی دی جمع هم ورکړې ده اولنې کس دی چې نبی اسلام سره هجرت هم کړی دی ډېر لوی امتیازات الله ورکړي دي اولنې کس دی چې د نبی اسلام په خوا کې ښخ شوی دی ځکه د نبی اسلام په خوا کې 2 لوی صحابه ښخ شوي دي یو طرف ته ابوبکر رضی الله عنه او بل خوا ته عمر رضی الله عنه زندګۍ کې ملګري وو او د ژوند نه وروسته په هدیره کې هم څنګه شو په هدیره کې ملګري شو المرء مع من احبه د چا سره چې مینه هغه سره به الله یو ځای کوي الله موږ ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب کړي الله
او ابو بکر رضی الله په لاس باندې عایشی بیبیم ایمان راوړو. هغه وی چې لم اعقل ابوی الا وهما یدینان الدین، مور و پلار ما لا سم نه پیژندل، دومره وړو ما چې زما مور و پلار ایمان راوړی او دریم کس چې ایمان راوړو به په سړو کې هغه څوک، دویم کس په سړو کې او چې غلام هغه زید ابن حارثه رضی الله عنه، او دریم کس چې دریم مسلمان هغه سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه چې سعد ابن مالک ورته وی. او د ایمان راوړو په نبی صلوات و سلام باندې. کله چې د ایمان راوړو د مور چې دا قسم وکړو، ام سعد هغې قسم وکړو چې تا سره به عمر کې زه خبرې نه کومه تر څو چې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې ته کفر ونه کړې صلی الله علیه وسلم. او دارنګه قسم یې وکړو چې زه به خوراک او څښاک نه کومه، بوک هړتال یې وکړو ښه چې زه به هېڅ خوراک او څښاک نه کومه. او بیا سعد رضی الله عنه ته وایي د مور، وی ته خو دا ګمان کې چې الله ویلي چې خپل مور و پلار سره نیکي کوئ، او زه خو تا ته خبره کومه چې د پیغمبر باندې ایمان مه راوړه او ته ایمان پرې راوړې، دا څنګه امر تا ته الله کړی چې زما خبر نه منې؟ خیال دې دی؟ او څوک چې د ګناه طرف ته څوک دعوت کوي نو قناعت ورکوي لږه، ځکه شیطانی دلایل ورسره یي چې شیطان ورسره مدد کوي. وان الشیاطین لیوحون الى اولیائهم لیجادلوکم وان اطعتموهم انکم لمشرکون. درې ورځې تېرې شي دې خوراک څښاک نه کولو، بېهوشه شوه. د ده یو بل زوی و د دې ښځې عماره نومېدو، هغه خوراک څښاک ورکولو، او کله چې ورکولو خوراک ارادو ان یطعموها شجروا فاها بعصا ثم اوجروها، مسلم روایت دی. خوله یې داسې ټپه شوه چې نه کلاوېده، په یو لرګي به یې خوله ورته کلا وکړه داسې، او خوراک به یې ور واچولو. د عربو جاهلیت د پښتنو د جاهلیت نه ډېر خطرناک و. د عربو عناد او جاهلیت نه دی، د پښتنو د عناد او د جاهلیت نه ډېر خطرناک و. ځکه پښتنو لورګانې ژوندۍ نه دي خښې کړي، خو عربو څه کول؟ جندۍ خښولې ښه. واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. او سعد رضی الله عنه د دې خبره ونه منله، الله آیتونه راولېږل. ووصینا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الله وی من امر کړی انسان ته چې مور و پلار سره احسان کوه، خبره یې منه، د مور و پلار تابعداري کوه، خو لیکن که چېرته مور و پلار تا شرک طرف ته دعوت کوي بې خبره مه منه. اما وصاحبهما فی الدنیا معروفا، که شرک طرف ته د دعوت کوي خو بې هم د دنیا په لحاظ سره څه ورته کوه؟ احسان کوه ورسره، کپړې ورته کوه، خوراک څښاک ورکوه، ځکه مور و پلار دي، خو لیکن دین او عقیده کې خبره مه منه. یرحمک الله. ټیم ختم شو، لالک پې واوښتو، ما غوښتل چې دا څلور ټکي ختم شي، خو زه که ژوند و انشاءالله په راتلونکي درس کې به انشاءالله باقي ټکي او عنوانونه پوره کوو. د لوی الله په مدد سره الله زمونږ دغه ناسته قبوله کړي. الله مونږ ته الله علم هم راکړي او عمل هم راکړي، الله استقامت هم پرې راکړي، الله ښایسته خاتمه مونږ ټولو ته راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.